بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 109 دی او قانون نمبر 37 دی. د مثال قوانین شروع شو. نن به ان شاء الله موږ د مثال قوانین وایو. د عیدتون قانون ان شاء الله نن موږ وایو. اول د دې قانون خلاصې زکو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر یو داسې واو چې د داسې مصدر د فا کلمې په ځای راشي، د داسې مصدر د فا کلمې په ځای راشي چې کم مصدر د فعلن یا د فعلتن په وزن وي. ټیک شو؟ یعنی داسې واو چې هغه د یو داسې مصدر د فا کلمې په ځای راشي کم مصدر چې د فعلن یا د فعلتن په وزن باندې وي. داسې واو چې هغه د یو داسې مصدر د فا کلمې په ځای راشي کم مصدر چې د فعلن یا د فعلتن په وزن وي. ټیک شو؟ نو د داسې واو حرکت به رستی حرف لا ورکو. یو واو دی خو د داسې مصدر د فا کلمې په ځای کې راغی کم مصدر چې د فعلون یا د فعلتون په وزن وي. فعلون لکه وزنون. نو ګورئ د فا کلمې په ځای واو راغی وزنون. نو اوس په د دې واو ګورئ لکه مثلا ګورئ دا وزنون دی. وزنون بروزنی فعلن. وګورئ د فعلن په وزن دی. نو اوس وای داسې واو چې د یو داسې مصدر د فا کلمې په ځای کې راغی. نو وګورئ دا واو فا کلمه ده، دا زا چې دی دا عین کلمه ده او دا نون دا لم کلمه ده. نو وګورئ په فا کلمه کې دا واو راغی. اوس د دې واو دا حرکت نه دی، دا د مخکې زاله ورکول. لکه وګورئ وزنون دی. اوس د دې دا حرکت مونږ ختم کو، د زالم ورکو، دې زا باندې مونږ دغه لګو او دا نون باندې تنوین دی. اوس په دا واو ختم کی، نو د په عوض کې د په بدله کې بعد د دې نون اخره کې ګول تا راوله او دا تنوین به په دې ګول تا ولګي او د دې ګول تا نه د مخکې حرف د نون باندې به فتحه ولګي. نو دا به مونږ سره شي زینتون. دا زینتون اصل کې وزنون. نو قاعده او قانون دا دی چې کله واو د داسې مصدر په فا کلمه کې راشي چې کم مصدر د فعلون یا د فعلتون په وزن وي، نو د دې واو حرکت په دې مخکې حرف دا رستی حرف لورکي. د دې واو نه چې دا رستو کومه زا ده نو دا کسره به دې زاله ورکي. ټیک شو؟ او د دا واو به حذف کې د په ځای به د اخره کې بالکل اخره کې تای متحرکه یا تای مدوره راولي. ټیک شو؟ ګول تا به راولي، اخره کې به ګول تا راولي. نو د وزنون نه موږ سره زینتون شو. ټیک شو؟ همدغه باره کې ټول بحث کوي. نو د دې قانون خلاصه دا ده چې هر یو داسې واو چې د داسې مصدر د فا کلمې په ځای کې راشي چې کم مصدر د فعلون یا د فعلتون په وزن وي، نو د داسې واو حرکت به رستی حرف له ورکو. یعنی دا د دې واو نه دا زا رستو ده کنه، نو د دې واو دا زیر به د زاله ورکو. ټیک شو؟ او دا واو به حذف کو. نو دا واو هم حذف کو، ختم هم کو. او د دې واو په بدله کې په اخره کې تای متحرکه لګول واجب دي. نو ګورئ دا زینتونو دا زینا او د دې واو په بدله کې دا اخره کې ګول تا راوستو. ټیک شو؟ نو اخره کې ګول تا ولګوله. د اقامتون او د استقامتون قانون په لحاظ سره. ټیک شو؟ خو په دې شرط چې دا واو به د دغه مصدر د مضارع معلوم نه هم حذف شوی وي. دا واو د مضارع معلوم نه حذف شوی وي. لکه وعدون دی، دا عیدتون چې دی کنه عیدتون دا په اصل کې دی وعدون. نو مونږ دا قاعده وویل چې داسې واو وي چې د داسې مصدر د فا کلمې په ځای کې راشي چې هغه مصدر د فعلون په وزن وي. لکه وعدون بروزن فعلون. نو اوس د دې واو دا حرکت نه دی، دا به د عین نه ورکي. ټیک شو؟ د دې عین نه به دا ختم کی او دا واو به حذف کی، دا هم حذف کو. د په ځای باندې به په اخره کې ګول تا لګي، دا تنوین به بلې ګول تا ولګي او د دې ګول تا نه مخکې حرف باندې به زبر ولګي. نو د وعدون نه موږ سره عیدتون شو. دا عیدتون په فعل مضارع کې داسې وګوره، وعده یوعدو.
یوعدو یوعدو. نو ګورئ مضارع کې دا یوعدو دی که نه مضارع کې یوعدو دی نو اوس د دې مضارع نه دا واو حذف شوی دی نو دا یعیدو شو یعیدو دا د مضارع نه دا واو حذف شوی دی نو اوس د دې مصدر نه به هم هغه واو مونږ بیا حذف کوو ختمو به د هغې واو په بدله کې به اخره کې ګول تا راولو ټیک شوه ګورئ نو تا ته اوس وایي خو په دې شرط چې دا واو به د دغې مصدر د مضارع معلوم نه هم حذف شوی وي مثالونه واورئ عیدتن سنتن سعتن زینتن ردتن ثقتن دیتن چې په اصل کې دا عیدتن په اصل کې وعدن 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 نو د دې واو دا زیر هم د عین له ورکو ټیک شوه دا واو هم حذف کو او چې دا واو هم ختمولو نو د ده په بدله کې په اخره کې ګول تا ولګوله دا اخره کې هم دا ګول تا ولګوله نو په دې ګول تا باندې هم دا تنوین ولګو د ګول تا نه مخکې حرف باندې هم زبر ولګو دا سینتون چې دی سینتون دا په اصل کې وسنون 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 بر وزن فعلون نو دا وسنون مصدر دی د فعلون په وزن دی نو د دې مصدر په فا کلمه کې دا واو پکې فا کلمه ده دا سین عین کلمه ده دا واو چې دی دا فا کلمه ده دا سین پکې عین کلمه ده او دا نون پکې لام کلمه ده نو ګورئ په فا کلمه کې دا د موږ سره واو راغلی دی اوس داسې قانون دی چې کله د مصدر په فا کلمه کې واو وي او دا مصدر د فعلون یا د فعلتون په وزن وي نو د دې واو دا حرکت نه دی دا زیر دا به دام د سید نه ورکو ټیک شوه او دا واو هم حذف کو وګورئ دلته نه مونږ واو حذف کړی دی دا واو ختم شو او د دې واو چې کله م ختمولو نو د ده په بدله کې په آخره کې به ګول تا ولګې د دې ګول تا نه مخکې نون دی نو په ده باندې به فتحه ولګې نو دا وسنون نه مونږ سره سینتون شو دغه شان وسعون دی وسعون دی د دې وسعون نه مونږ سره سعتون شو او وزنون دی همدقه چله مور سره کړی دی واو هم ترې حذف کړی د واو حرکت هم دې ځاله ورکړی دی او د واو هم چې ختمولو د هغه په بدله کې مخیره کې ګول تا لګولې ده نو د دې ګول تا نه به مخکې حرف باندې زبر لګي د دې ګول تا نه په مخکې حرف به زبر لګي چې کله هم د واو په بدله کې اخره کې ګول تا راځي نو بیا د دې ګول تا نه مخکې حرف باندې به زبر لګي نو ګورئ دا ګول تا ده د ده نه په دې مخکې حرف هم زبر لګولی دی ټیک شوه نو دا مونږ ټول وعدن وسنون وسعن وزنون او وردن ټیک شوه دا مونږ سره بیا ریداتون شي وردن مونږ سره دا دی ریداتون دی ریداتون او وسقون مونږ سره ثقتون شي ثقتون او ویدیون نه دی ویدیون دا مونږ سره دیتون شي دیتون ټیک شوه نو طریقه زده کړه اوس تاسو ته د عیدتون تعلیل ښایي چې د یو تعلیل دې زده کړو هماغه تعلیل د دې ټولو دی ټیک شوه نو د عیدتون تعلیل زده کوئ عیدتون په اصل کې وعدن و عیدتون په اصل کې وعدن و نو په واو کسره ثقیله وه په واو باندې دا زیر ثقیل و نو دا کسره مو رستی حرف له ورکړه دی دا ګورئ عیدتون چې دی دا په اصل کې دی وعدن نو تا ته اوس وایي چې په واو باندې دا کسره نه ده دا زیر دا پې ثقیل دی نو دا هم د مخکي حرف د رستي حرف له ورکو نو د عین له هم ورکو دا کسره هم د عین له ورکړه ټیک شوه او دا واو مو حذف کو دا واو مو ختم کو ټیک شوه او د دې واو په بدله کې مو په اخره کې تای متحرکه ولګوله نو د دې په اخره کې ګول تا ولګوله او د دې تای متحرکه نه مخکې حرف لمو فتحه ورکړه نو ګورئ د دې تا نه مخکې حرف دال دی د باندې هم فتحه ولګوله او دا تنوین هم په دې ګول تا ولګولو نو د وعدن نه موږ سره د وعدن نه موږ سره عیدتون شو عیدتون نو څنګه چې د عیدتون تعلیل دی دقه شان تعلیل د سینتون هم دی د سعتون هم دی د زینتون هم دی ریدتون ثقتون دیتون همدقه شان تعلیل د دې ټولو دی ټیک شوه نو دا زموږ سره د عیدتون قانون و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام